السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نیلم ګل باندې خپل خاوند مراد خان قاتلانه حمله کړې ده او قاتلانه حمله کې نیلم ګل ډیره بې دردۍ سره قتل شوې ده. اخر اور مراد خان ټول حقیقت راښکاره کو. ملګرو که تاسو ځان د ټول حقیقت نه پورا خبرول غواړئ نو که تاسو زمونږ چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. په مردان کې په نیلم ګل باندې قاتلانه حمله شوې ده او قاتلانه حمله کې هغه ډیره سخت زخمی شوې ده چې هغه دی وخت کې په هسپتال کې پرته ده او بې هوشه ده. خو ډیر خلک دا وینا کوي چې په نیلم ګل باندې خپل خاوند مراد خان ډزې کړي دي. که تاسو نن سبا سوشل میډیا وګورئ نو په سوشل میډیا باندې د نیلم ګل او نیلم ګل چې کوم خاوند مراد خان د روزانه خپل کې جنگ جګړې روزانه یو بل ته کنزل خوم کوي. نو ملګرو ډیر خلک دا وایي چې د نیلم ګل چې کوم کس قاتلانه حمله کړې ده دغه کس مراد خان دی، ځکه چې مراد خان ترنه طلاق و، ځکه چې نیلم ګل نه مراد خان طلاق غوښتو خو مراد خان نیلم ګل له طلاق نه ورکولو. نو په دغه وجه باندې نیلم ګل او د مراد خان خپل کې روزانه جګړه وه، ځکه چې د مراد خان بله ښځه فاطمه ګل هغه هم یوه ډمه ده لکه څنګه چې دا ډمه کړې وه هغه هم ډمه ده. هغه دې وخت کې دوبۍ کې دي خو ځینې خلک وایي چې هغه دلته کې اجرتیانو له پیسې ورکړې وي او د اجرتیانو په لاس باندې نیلم ګل ډیره بې دردۍ سره قتل کړې ده. ملګرو ډېر خلک په سوشل میډیا لګیا دي څوک دروغ وایي څوک رښتیا وایي. ملګرو چې څوک هر څه وایي که نه خو دې وخت کې نیلم ګل مړه نه ژوندی ده، دې وخت کې په هسپتال کې بې هوشه پرته ده. د هغه د روغ صحت دپاره دعاګانې غواړئ. د دغه رنګې په دروغو خبرونو باندې د چا یقین مه کوئ. انشاءالله زمونږ دا چینل ریل چینل دی، دا به تاسو ته هر یو شیز ریل ښیي چې کله هم هغه اوش کې راشي نو تاسو زمونږ نه چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ به د هغې نه انټرویو اخلو چې هغې کوم کسان په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. انشاءالله تعالی هغه کسان به موږ حکومت ته هو او زر تر زره به یې ګرفتاروو. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.